په 21مه صدۍ کې هم شانګله له ترقۍ نه محرومه پاتې شوې ده. چېرته چې نن هم خلک خپل مدد په خپله کشۍ بیلچه او په خپلو لاسونو سړکونه وباسي. د شانګلې علاقه باړو باسي خلکو وینا ده چې سیاسي مشران او حکومتي غړي د مخصوص خلکو دپاره کار کوي او عام خلک نن هم د ژوند بنیادي سهولتونو نه محرومه دی. زمونږ مرګي موږ دلته چې نو موږ مختلف د ټولو پارټو کسان یو ځای شوي وو او موږ دا روډ په خپلو پیسو په خپل جیب ته ګورو چې هغه چې څومره موږ رسولی شو د هغې کوشش به کوو. زموږ مختلف ملګري موږ یو نو موږ یو ځای شوي وو او دلته موږ لکه پارټو تندې کړي موږ خپل یو اتفاق کړی او که څوک پارټیانې موږ سره ملګرتیا کوي موږ یې خوښ یو که موږ سره لاس خلاص کوي چې ودې کړي او که نه کوي چې موږ خو لګیا یو. دا کسان راغلي موږ سره یو غټه واده وکړه چې دلته یو لږ روټ و دی یو لږ ځای نه و چې دا به تاسو له خامخا وباسو او بیا جو حق کوټه باندې خبره وه چې لاړه جو بیا لاړه پوه شئ چې اخر په دې کې موږ څه وکړو خو جو خپل خدمت دی هغه خپلو لاسو کړاو دی هغه به کوو او خپل تکلیفونه به برداشت کوو او دغه مشران دي ځان له خپلې نشې چرچې او تماشې او دا کوي او عیش شرط کې دي ګرځي او د عوام سره د هډو تپوس او د دې د څه غم ورسره نه وي. زما نوم فتینوش دی. الحمدلله چې مال الله پاک خاوره راکړ ده او بیا دا زما قام دی او دا زما کلویغي ده او زه د دې قام یم. ما د دې قام سره دا همدردي وکړه چې یاره ما په خپل ځای کې دوی له لار ورکړه او د الله د رضا دپاره مې ورکړه ده. زما په هېڅ لالچ پکې نشته. او که دا ویستلې موږ په کاشې په بیلچه وکړو نو دا سیمټ خو موږ له کولی شي حکومت ځکه حکومت خو خوار نه دی او د سدي سره مې پالټي کړې ده او هغه دې تللی پی ټي آی له نو زه د هغه سره یم چې هغه په کومه پالټۍ کې زه د هغه سره یم او انشاءالله چې هغه زه هغه ته ووایم نو زما پرې دا دومره یقین او بروسه شته دی چې موږ سره به هغه کم از کم څه تعاون وکړي. یو طرف ته سوات دیر هزاره او ډیر اسماعیل خان ته موټروی جوړیږي خو بل اړخ ته شانګله باړو باسي کې نن هم ولس په خپل لاسونو سړکونه ویستو باندې مجبوره دی. د باړو غره پټي خلکو د حاجي پتینو شکریه ادا کړه چې سړک له لار ورکړه. ځایي خلکو د شانګلي سیاسي مشرانو او حکومت نه د سړک جوړولو او پخولو دپاره اپیل کړی دی. ماجد خان ضلع شانګله باړو باسي.